الرحمن الرحیم. نن سرجی ول سبق نمبر 33 کې د باب المناسخه د نصاب مطابق د اخیری سبق د مناسخه په باره کې. مناسخه مقصد شته نسخ ينسخ من لیکل یو شی ولیکي نسخه وکي بل طرف ته همده شی ته یوې نسخې نه بله نسخه جوړه کی یو شی زیل کې د مناسخین شي د باب مفاعلین د مناسخه مفاعله نسخ نه رتل اسم مفعول سیا د اسم فاعل سیا د مناسخه یل شي مناسخه یل شي ازالی تل شي لکه نسخت الشمس و زویلا مرسترګي سیوره خاتمه کړل تغیر تل شي اندسي نسخت الريح اثرت دیار لکه او نشانی ډانګي کړل نقل تل شي لکه نسخت الكتاب یو کتاب بل تور ولي کلو. اصطلاح کې د معنا دا د ان ينتقل نصيب بعض الورثه بموت قبل القسمه الى من يرث منه چې یو سړی ولا حصہ یا ډیره خستی نه دو مرشولو تقسیمیدل نه مخکې بل شو ته دی ولا حصہ ورشي دی د چینل شي د مناسخین ال شي مناسخی څه معنا شو سیا تقسیم ترکا نه د شوی نصاب تقسیم شو نه د ترکا تقسیم نه د شي دی نه مخکې یو خاص مرشو بل اور پسې مرشي سکلا اور پسې بل مرشي مې تی سنی سالس اور کې یو ری مړه وشو بیا پسې بل شو ګمړ شو بیا پسې بل شو ګمړ شو بل شو ګمړ پنځه پرې کې دی شي یا شاید تقسیم نه در شو نه دی کې داسې چال کوي سم مسالې به د یار مړی نه جوړایي هغه نه کوم ورثونه ته میلېږي هغه وله حصې به لیکي حصې لیکې به کله میتې اول وي به صحیح شو میتې ثاني شو کله میتې ثالث شي بیا د اول تی دویم به بطن اول شي دویم به څه شي دریم به بطن ثاني شي که بیا څلورم مړه وشي اول درې به بطن اول شي او د څلورم شي دا به بطن ثاني شي ویسے کله مسله جوړی دی کې به اخر کې به المبلغ ولې کې کوم دینه روپۍ حاصلېږي میراث ترکه وغیره بیا به هغه نه بعد احیا ټکولی کې اخیلون دی به کوم ژوندي ورثون دی هغو به لیکي هغوی حصې به لیکي اوس کسې ولو سوار بعض الانصباء میراثا قبل القسمة که ځنه حصې وګرځي د تقسیم نه مخکې میراث جوړ شي څه به کوي هلته مسله خپله ښایي لکه مثال کسې که زوجن لکه خونده و بنت او بل شدي لور پاتې ده و من مور پاتې ده څه وشولو ښځه مړه شي یو هغه نه خاوند پاتې شو لورې پاتې شو مورې پاتې شوه لاندې مسلې مثال یې دیر کړی کسې لاندې مې ټکی لیکلی بیا سره زوج یې لیکلی لکه زید نومیږي بنت سره یې لیکلی کریمه دوی یوه لورې پاتې ده مور سره یې لیکلی عظیمه اوس د مړه چوک د مړه سلیمه ده کسې مخته ټکی لیکلی په مسئله د 12 نه جوړه شوې ده بیا ورکې رد شوه د ځکه مسله ردیه د سیاسي پتې کېږي چارو کې پاتې بیا تصحیح یې کړی سوله ته لوړی بیا دویم تصحیح یې کړی 32 ته لوړی بیا دریم تصحیح کړی 128 تراسي وروسته ته ښایي ترتیب سره لکه خاوند پاتې شو لور پاتې شو مور پاتې شو بیا خدای کارونو د کوم خاوند څه پاتې شو اندور پسې مړ شو ترتیب کې فمات الزوج قبل القسمة بیا خاوند مړ شولو تقسیم نه مخکې څه خاوند مړ شي نو دا خاوند خو به تش تور نه وي که نه عن امراتن یوای ښځه پاتې شوه دی ولا مخته ورثون وره ما پوهېږي هغه خاصې پاتې د لور تی مور یا پاتې دي هغو ته یې حصه نه هغه شي څه وشولو خاوند وروره پات شولو دویم مړه وشولو دینه یوه ښځه پاتې ده و ابوین مور پلاره پاتې کسې لاندې وګوره مې یې دیر کړی زوجه حلیمه وفات شوې ده دینه چوک پاتې ده ام پاتې ده دې کې زوجه یې ته ولیکله زوجه ونه پاتې شوله حلیمه دی دی ښځه وه اب ورپسې پاتې د پلار عمر نومیږي بل ورپسې مور پاتې ام رحیم ورسره لیکلي دوه مړ شو دریم نمبر ثم ماتت البنتو په سرشتو کې دې سره لور وه که نه وه اول خو ښځه مړه شوه بیا ښځې خاوند مړ شو خاوند پسې بیا دې ښځې لور مړه شوله ټول ورپسې څه شو خاتم شولو درې کسونه یوه ځای بنې لوړلو پرله پسې ثم ماتت البنت بیا لورې مړه شوه څه کریمه نومېدله یا هغه څه شه پاتې دي اخر عن ابنین هغې دوه زامن شته و بنتن یوه یې لور ده و جدتن یوه یې څه ده ان یو د کسې لاندې تېر کړی بنت رقیه مړه شوه رقیه ورسره لیکلې ده زوی پاتې ده خالد نومیږي بل زوی ورسره پاتې ده عبدالله نومیږي دوه زامن دي یوه سرانیو پاتې ده جد ده دوه عظیمه نومیږي درې مړي دي ځکه هر یوه له رشته دارې ته ولیکلو بیا د خدای کارونو څه انیو مړه شوله ثم ماتت الجدة بیا انیو مړه شوه د کومه دي انیو څه جوړېدله عظیمه لاندې لیکلي دینه چې پاتې دي ان زوجن دینه یې خوان پاتې شو اخوین دوه ورونه دي کسې لاندې مسله جوړه کړه مسله نمبر 4 زوج چوک د عبدالرحمن نومیږي ورور یې څه نومیږي دوه ورونه دي یو نومیږي عبدالرحیم بل نومیږي عبدالکریم وملیدله مسله
دا طریقه ده. اوس وګورئ اوس به دې کې موږ څنګه طریقې سره شیان تقسیمو د خپله ښایي. دې کې تاسو وګورئ دغه څه کومه مسله ده دې مسالې کې متصححات کوو. کله څه تصحیح کوي دې مسالې کې نوي خبرې ته مه غېږ شئ. مړه وشو اول دغه مساله به ته هغو اصولو نه جوړی کومه مخکې تېرې شوي دي قاعدې میراث وله تېرې شوې. که بیا ورکې رد کېدلو مسلې سره به رده والې کې همدا شی ته د کوم دویم مړه څه کله وشي اول کې چې شی نشته دویم مړي ته څه کله راشي نو دویم مړي وله مسله څه کله لیکي د مړي وله کومه حصه وه دي خو یا نه ورخستې بل مړي نه پاتې و مخکې نه که نه دې سره به لیکي څه مافي الید. مافي الید ټکه به اخر کې لیکي پوه څه کسې لکري باندې لیکلی. مافي الید معنا ده د مړي وله حصه هغه 4 د کسې موږ سره دي چې 4 لیکلی دي ته مافي الید یل شي. دا مافي الید شولو د مساله شوه که نه دې ته تصحیح منځ کې به ته چکې نسبت ګوري. که نسبت تماثل وي خو خیر ده پروا نشته. که نسبت توافق وي وفق کې به ضرب ورکړي. که نسبت تباین وي مافي الید ته به په ټولې مسالې کې به ضرب ورکړي تصحیح کې. دا طریقه ده. خوځي کې تاسو وګورئ دې کې ته مسله لیکلې ده عن زوج و اخوین نه دغه مسلې کې څلور بطون جوړ شلو. خو دغه مسلې تل شي المسأله ذات بطون 4 دا داسې مساله ده دې کې څلور ټولګي جوړ شو. یو ورکې میت وشو هغه څه نومېدله سلیمه. بیا ورپسې میت وشو څه نومېدلو زوجه مړه شوه حلیمه. بیا ورپسې بنت رقیه مړه شوه. بیا ورپسې هانیه مړه شوه. مسله بیا جوړه شوله څلور بطون شلو. بطن خېټې تېر شي دې کې مرادونه څه دي ټولګي مراد دي ونه. دوی څه کله دې کې تاسو وګورئ ښځه مړه شوه سلیمه نومېدله بالفرض و تقدیر دینه خوان پاتې شو زید نومېدلو. یوه لور پاتې وه هغه کریمه نومېدله. بل څوک پاتې دي ونه مور پاتې ده عظیمه نومېدله. بیا خدای کرنو دا زیده مړ شلو تقسیم نه مخکې سلیم له کومه حصه دي ته څه میلېدله غیر اخیستلې نه مخکې مړ شو. چیزه پاتې شو دي نه یوه ونه زوجه پاتې شوله حلیمه نومېږي. پلارونه پاتې شو امر نومېږي. مورونه پاتې شو رحیمه نومېږي. بیا کریمه مړه شوه. دا کریمه څه نومېدله دا کریمه څوک وه دا د دې لور وه. تقسیم نه مخکې 2 تقسیمونه یې نه شي مړه شوه. دې نه څوک پاتې 2 زمن یو خالد نومېږي بل عبدالله. یوه لور پاتې د رقیه نومېږي. بیا څه شوله انیو ده یوه دا غاټه انیو ده 2 عظیمه نومېږي. یوه عظیمه بله او دا بله ده. بیا انده انیو یې مړه شوله. دې نه څه پاتې خوان پاتې عبدالرحمن نومېږي. لاندې لکیر لاندې کسه یې 2 ورونه ونه پاتې یو عبدالرحیم نومېږي بل عبدالکریم ولګي. مسله به داسې جوړه کوي وګورئ کړې ده. مسلې کې طریقه ده اول مړه به ولیکي که نه میت هغه لاندې به رشته دارو نامې ولیکي. رشته دار به ولیکي کومه حصه ورته میلېږي هغه به ولیکي. کله د ولیکله ترتیب یې وچلېد بیا ورپسې بل مړه وشو هغه وله مسله به ولیکي رشته دار به ولیکي. مافي الید پسې لیکي سار کې لیکي. دریمې څلورمې داسې ټولې مسالې به ولیکي. اخر کې به المبلغ ولیکي. ولې که لوس مبلغ لیکلی مبلغ څه د 128 ته مساله ورسېده که نه کسې پاسې 128 لیکلی تصحیحات یې ورکې کړي بیا 128 نه کومې کومې سیمې لګي ژوندي کسان پاتې دی بیا یې لیکلی الاحیاء ژوندي ورسون. ژوندي ورسونه کې مو سره څوک شو دي وګورئ. یوه حلیمه مو سره ژوندي ده بل عمر ده بل رحیمه ده بل رقیه ده بل خالد ده بل عبدالله ده بل عبدالرحمن ده بل عبدالرحیم ده بل عبدالکریم ده. د اخر کې اول تاسو حلیمه وکسئ د کومې لکیرې نه راخستې حلیمه سار لکیرې نه راخستې ځکه ښځه مړه شي یوه خاوند یې مړ شو لور یې مړه شي انیو مړه شو هغو وله ښځه ښې پاتې ده پوس خاوند وله که نه حلیمه یې ولیکله. بیا عمر امر پاتې و هغه یې ته ورلیکلو. بیا رحیمه پاتې ده ټول ژوندي ورسون دي. په دې طریقې سره ته ژوندي ولیکې لاندې پیسې لیکې حلیمې ته 8 میلېږي عمر ته 14 رحیمه ته 8 داسې اخره پورې ټولې حساب ترتیب سره ولیکي. ښه ده ته اوس طریقه ښایي. طریقه یې دا ده څه فالاصل فیه دې کې قاعده دا ده ان تصحح مسأله المیت الاول اول مړي ولا مسله به ته صحیح کې قواعد سابقه مطابق وتعطي سهام كل وارث من التصحيح وارث ته به حساب کې د تصحیح نه بیا ثم تصحح مسأله الثاني اول مړه خو شو هغه ولا یې تو وکړي دویم مړه وشو بیا به دویمې مسلې تصحیح وکړي ما هو قاعده مطابق. کله تو دویم مړه ولیکلو مسلې د ولیکلې اوس به څه کوي تصحیح اول او تصحیح ثانی په منځ کې به نسبت وګوري کوم نسبت تندا خبره کوي وتنظر ما في يده من التصحيح الاول وبين التصحيح الثاني
ثلاثه احوال نه د پر درې احوال دي ته څه کله مافعلیت ته وګوري څه تصحیح اول نه کوم مافعلیت سودی ته پاتې شي او لوس کې سم مافعلیت وتل شي او تصحیح ثانی دو مانس کې نظیر وکړي درې حالات رسی فین استقام ما فی یده من التصحیح الاول على الثاني د تصحیح اول نه ما کوم فی الید حصہ د کدو صحیح تقسیم دله فلا حاجت الى الضرب به ضرب ته ضرورت نشته د دویمو کسونو باندې صحیح تقسیم دله تماثل ولا نسبت به پرونه کی و ان لم يستقم کبه تماثل ولا نسبت نه صحیح بنه تقسیمیږي فانظر بیا سوچ وکا ان کان بینهما موافقه کدو مانس کې نسبت توافق ورکی فضرب وفق التصحیح الثاني في التصحیح الاول تصحیح ثانی ولا وفق د بضرب ورکی تصحیح اول کې وان كان بينهما مباينه كبنسبه تباين ورکی فضرب كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الاول بیا بو ټول تصحیح ثانی ته په ټول تصحیح اول کې ضرب ورکی فالمبلغ مخرج المسألتين کومونه حاصل شي حاصل ضرب منه مبلغ هغه به د دوړو مسلو ولا مخرج شي فسهام ورثه الميت الاول دی اول مړی ولا کوم ورثونو حصي دي کنه تضرب في المضروب دي ته مضروب کی ضرب ورکل شي مضروب نشي مراد اعني في التصحيح الثاني تصحيح ثاني کی ضرب ورکا او في وفقه یا وفق ورکا کا نسبت توافق وي بیا وسهام ورثه الميت الثاني د دویم مړی ورثونو کومي حصي دي ته ضرب ورکه تضربو یا تضرب في كل ما في يده د کوم ما في اليد د دې ته ضرب ورکه کل ما في اليد او في وفقه یا کل ما في اليد ته ضرب ما ورکو دي ولا وفق کی ورکا خدو خود دوا مړی شي اخ صورت مسله ده کبه شي وشي و ان ما ثالثن کا دریم مړه وشي مثلا او رابع یسلرام وشي او خامسن پنځام وشي به د سي چال وکي صدا اول دویام دا به بطن اول شي دریام به بطن سن شي کبه څلورم مړ شي به د سیوا کې اول دویام دریام به دا به بطن اول شي څلورم به بطن سن شي کبه پنځم شوی اول دویام دریام څلورم دا به بطن اول جوړ کی اول ټولګای او پنځم به بطن سن شي به تزک یی کدریام څلورم پنځم مړ شي فجعل المبلغ مقام الاولى د کوم مبلغ سلیګ دا به د اول په ځای واګرځي و ثالثه کدریام وشي مقام الثاني د دویم په ځای واګرځي په العمل په ترتیب جوړولې کې ثم في الرابعه والخامسه كذلك الى غير النهايه بس لرام پنځم شپږم ټولګای کا جوړیږي د ټول جوړوا میت اول او د نور جوړوا میت ثاني